الرحيم. عن عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله تعالى عنه عن أبيه أن رجلا يا رسول الله أي الناس خير؟ قال خير الناس من طال عمره وحسن عمله. قال فأي الناس شر؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم من طال عمره وساءت عمله او كما قال عليه الصلاة والسلام. رواه الترمذي. ترمذی شریف روایت ته حضرت عبدالرحمن بن ابي بکر رضی الله تعالی عنہ د خپل برور نه روایت نقل کړي. دی فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته یو کس راغی او عرض یې وکړ، پوښتنه وکړه چې یا رسول الله ای الناس خیر؟ بهترین انسان کوم یو ده؟ هر انسان دا خوښ وي چې زه دا وپېژنم چې بهترین سیکته او بدترین سیکته، او په دې شی زه شامل شم چې بهترین جوړ شو د بدترین نه ځون بچ کړ. او بیا د رسول الله صلی الله علیه وسلم په نظر شي بهترین او بدترین دا چې موږ تاسو وپېژنې، نو اصل خبره ده. نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام نه پوښتنه کوي د کس وی چې رسول الله ای الناس خیر؟ پټولینه بهترین انسان سیکته. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام څه فرمایي؟ فرمایي خیر الناس من طال عمره وحسن عمله. بهترین انسان هغه دا چې عمر یې ویږد وي او عمل یې ښکلی وي. نو است د انسان سوچ کوي چې الله رب العالمین نه د سودا کوي چې الله عمر ویږد وکړي، خو دې پوره د نیک عمل چې نیک عمل وکړي. نو نیک عمل دې چې زیات وي، اما عمر دې زیات وي او نیک عمل وي سره، یعنی د منځینه سړی کوي، تلاوتینه کوي، ذکر او اذکار کوي، د انسانیت خدمت کوي، د سمره نیکی صورتینه دي د ټول په دې شي دي. ذکر رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمی چې هر یو انسان فمعتقها او موبقها لیا د خپل ځون د خلاصولو ذریعہ جوړي، یعنی عمل چې کوي ولیا د ځون د هلاکت د پر عمل کوي. یعنی چې کوم انسان نیک عمل کوي د ځون د خلاصولو د پر کوي. هر یو سړی په سودو لګیا ده. نو دا نیک عمل او بد عمل د یو قسم سودو ده. نو سړی د سوچ کوي چې زه د الله رب العالمین د خپل ځون د خلاصولو د پر عمل کوم، کله خپل ځون د تبوی د پر عمل کوم. نو نیک عمل چې کوي د انسان د الله تعالی د عذاب نه ځون خلاصوي. نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې بهترین انسان هغه ده چې عمر یې ویږد او عمل یې ښکلی. یا پښتنه کوي فای الناس شر؟ یا رسول الله بدترین انسان کوم یو ده؟ پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ورته فرمایي من طال عمره، هغه انسان چې عمر په ویږد وي وساءت عمله، عمل یې صحیح نه وي، بد عمل یې وي، نو دا بدترین انسان ده. ځکه چې عمر یې زیات وي خو ګناهونه یې زیاتېږي، نو د انسان تبوی طرف ته سي، جهنم طرف ته دروي. الله دې عمل کولو توفیق ورکړي. امين. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم ربنا في الآخرة حسنة وأن تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنا نسألك ولا تنقصنا